ورنه داسې خوش قسمته خلق ستا، خوش نصیبه ستا چې روزه چې چو ویار قرآن ختم کی. ویسے قرآن ویل ہر وقت پکار دا، قرآن به هر وقت وای. خدا دې روزه برکت تا، دا دې روزه شان دا چې الله کریم داسې شان ورکړای دا چې داسې شان نور میاشتو ته نه ده میلاو. هر چا په ده چې دا رحمي چې د شعر غریب سره مسکین سره لس پنځه ښېګړه وکړو چې د غریب مسکین ته روزې مات څه شی ورکړو، چیرې پکوړه له چیرې چتمې سامان له چیرې سالن زه ګوان ته ورکړم. هر چا په ده چې دا رحم واشېږي. کورو چې زنانو چې کله چتمې ټکوي یا سالن پوخ کړی بیا کور چې ځان سره خپل ګوان حصه وکړي که بیا ښه خوراک مندګي بیا ګوان ته ولږي. حالانکه خیرات او صدقه کال 12 میاشتې کولای شي، ښه خبره ده، خو هغه رحم، هغه د نیکي جذبه، هغه د قرباني جذبه په نورو میاشتو چې دوره نی چې چوره د رمضان په میاشت چې د قرباني جذبه وي. الله کریم سخت نه سخت زړه والتا هغه ته رحم واچي، هغه د الله رسول کارونه شروع کی، د الله رسول احکامو باندې عمل وکي. چې د رمضان مبارک میاشت کم فضیلت او کم شان الله کریم ورکړی دا، هغه شان هغه فضیلت بلې میاشت جنستا. رمضان شریف په میاشت چې کم رحم او کم خیرخواهی جذبه الله مسلمانانو زړو ته واچوي د نورو میاشتو په مقابله چې رمضان شریف چې ډېر غریب سړی دی، خو ده به دا کوشش وي چې کور چې ښه بوړ باندې کړی بیا ګوان حصه کوي خامخا. حالانکه ګرد کال حق ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تا سره ګوان په کونډه کې چې حق ته ښه کونډه باندې کیا ښه خوراک دې جوړ کړی دا تر سره ګوان دا هغه حساب پسې وکړه، هغه حساب پسې وکړه. کال 12 میاشتې په تا باندې حق ته چې خپل کونډه کې چې ګوان حصه وکړي، خپل ښه خوراک چې د ګاونډانو بچیانو حصه وکړي. شاید او ګاونډانو بچیانو لپاره څه شی نه وي،
رمضان مبارک میاست دا هغه برکتو میاست چې الله کریم هر چا زړه ته آک زنانه دی آک مردانه دی الله کریم داسې رحم ورواچي چې هغه رحم بیا په نورو میاشتو چې نه. او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک خلاصه ده چې روزیدار سړي دپاره دوه خوشیګانې دي. دوه خوشیګانې، یو دا خوشي د دې دنیا چې د ټوله ورځ وږې او تندې تېره کړي، ټوله ورځ الله رضا پاره خوراک څښاک نه، هر قسم فحاشي کلام نه، ګناهونه جان ساتلی، او دا کله مشام روزه مات ته چینی. نبی علیہ السلام فرمایي وای دا خوشي ده چې دا اوبو دپاره شوره ترسیږي او د شوره کامل ایمان په الله باندې ده چې له اذان نه مخکې یو سکنډ چې کوم ده هغه دا خوراک نسی کولی. اذان په وخت باندې به دا خوراک شروع کوي، دا به بسم الله ورته وایي، اذان نه مخکې یو سکنډ دته اجازت نسته. دا په دغه شي باندې دا ایمان ده چې ما روزه ماتېږي. او نبي علیه السلام فرمایي چې دا لویه خوشي ده. او دومه خوشي چې کله د دیدار الله سره کېږي، الله دیدار ورته میلاو کېږي، نبی علیه السلام فرمایي دوم به دا خوشي چې دنیا جهان چې داسې خوشیګانې نشته. او نبی علیه السلام فرمایي چې کم روزیدار سړی له خولې نه هغه میدې مازدیګر په وخت باندې یا مشام د کومه بوی روزي، میدې وچوالی له وجې نه میده تسئ، فرمایي الله کریم په بارګاه چې دغه بدبو چې موږ ورته وایو دا له مشک و عنبرو نه زیاته الله ته ورخوښه ده. مشک و عنبرو نه زیاته الله ته ورخوښه ده. د انسان فطرت دا ده چې دغه شي نه نفرت کوي، چې کله میده وچه سي دې چې خوراک څښاک ختم سي بیا له میدې نه بدبو روزي. خو نبی علیہ السلام فرمایي دا روزیدار سړی د خولې بدبو الله په نزدیک باندې د مشک و عنبرو نه زیاته ورخوښه ده او پسند ده.